अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रान कदरमन को तासु गोरे دا د زموږ ذبیح الله ورور او ډیر زیات مخکې هم ډیر تنګ دستي تېره کړې ده او اوس هم دا بیماری غریب ومونیو. مخکې به یې لږه ډېره مزدوري کوله خو اوس ډېر زیات لکه چې خراب دی که نه. مخکې به یې ګردو بیماري وه نو ګردې بالکل خرابې دي او دینه پس کې دې زیړی هم ورته ولګېدو هغې هم بیماري شوه. 4-5 بچي هم دي او ډېر سخت. تاسو کور حالات هم ګورئ، یو 2 مرلې کور یې د بس دغې کې دې زندګي تېره یې وړه شان کوټه یې ده. نو لحاظه پرونه مونږ هلکانو سره لږه خبرې کړې وه، هغې ولې لږې پیسې تیارې کړي. نن هم ارسلان سکول چې کوم فیمیل سیکشن دی هغې هم ولې لږه چنده کړې ده، لږې پیسې ورله وړي. دغه به مونږ ستاسو په مخ کې دله ورکوو. خو لحاظه مهرباني وکړئ تاسو لږ دې سره تعاون وکړئ. مالي امداد ډېر زیات کمزوری دی. دا علاج چې دی وکړي خپلو بچو له لږ څه نه څه د علاج چې جوړ شي نو خپلو بچو له به څه نه څه لږه مزدوري کوي. نو تاسو که زه تاسو ته ووایم که نه د بیمارۍ حال چې زمونږ دغه طرف ته دیوال کور دغه دیوال طرف هغې طرف ته زمونږ کور دی ډېر زیات دی. لکه د شپې چې کوم د ده فریادونه او کم چې تاسو اورئ کیدای شي تاسو له خوب در نشي، هغه زړه به درد وکړي، د زړه درده به تاسو اوده نه شئ بالکل. نو لحاظه اوس دنه څه تپوسونه کوو چې د بیمارۍ د حال به تاسو ته معلوم شي. نو تاسو ته د ده ډېر ضرورت دی تاسو ته. لحاظه مهرباني وکړئ د سره لږ مالي امداد کول ضروري دي ستاسو. السلام علیکم ذبیح الله بھائی. السلام. اوس څنګه یې بیمارۍ نه؟ بس ماشاءالله. او څو بچي دي ستاسو؟ 15 بچي دي. څه بیماري دي؟ لکه لږ ډېر علاج هم کړی تاسو؟ علاج خو مې نه دی کړی جي. ګردو بیماري مې یو ده، سینې بیماري مې دویمه ده، اوس را تور زړی ولګېدو. دا درې بیماري. بس مونږ به انشاءالله د خلکو نه تعاون لکه ډېر ښه خلک دي انشاءالله تا سره به تعاون وکړي، تا به داسې نه پرېږدي او تاسو به ده ته دې ته به خامخا خاص دعاګانې کوئ. او پرون او نن چې تاسو لکه مې پیسې رالېږلي خلکو تاسو هغې له څه دعاګانې کوئ؟ ډېرې دعاګانې کوو او موږ ورته جنتونه وایو چې الله جنت نصیب کړه، الله جهنم د اور وساته. ولې زما دا واړه واړه بچي چې خوشحاله جي زه پرې خوشحاله یم په دې. دا ولې ذبیح الله بھائی د ارسلان سکول د فیمیل سیکشن نه د ښځو تاسو له پیسې چنده کړې ده، هغې پیسې تاسو له وړي دي. نو ما وي دا زر تا جمع کړم چې خپل ضرورت یې پوره شي. انشاءالله مونږ ګورو داسې علاج والا به هم تاله څوک میلو شي چې هغه به تاله مفت کې انشاءالله ټوله خرچه به هغه برداشت کوي. مونږ چې هلکانو سره خبره کړې ده خو نور به هم انشاءالله هسې خلک میلو شي چې ستا ضرورت په هغه پوره کوي. نو ډېره دعاګانې به مونږ له هم کوې، الله یې تعالی روغ صحت درکړي.